د ملک په د نور ښارو په رقم په سرحدي ښار چمن کې هم د اختر په نږدې راتللو سره د مارکیټو او د شاپینګ مالز چې کوم رش دی هغه زیاتوالی پکې راغلی دی. زه دا وخت د چمن په ټرنچ روډ په یو دکان کې موجود یم چې چیرې خریداران راغلي دي، ګایکان راغلي دي، هغه چوټې اخلي او ځان ته د چمن روایتي چې کوم لونګۍ چې د پښتانه روایتي لونګۍ چې رانیسي د دې څه پوښتنې کول چې دی ماته څه ویل غواړي. اختر دپاره مې فلحال دا لګیا خو ګرانې د ښه ښکار د خلکو سره پیسې نشته خو دا یې خولۍ ګورو خولۍ رانیسو. زموږ په عامه اصطلاح کې دلته خلک چیچ کوي، کالي کوي، صدري کوي، کالي کوي، چوټې کوي، خولۍ کوي او شمېرې خلک لونګۍ کوي. اوس موږ ځوانان بس نو دا چوټې کوو او خولۍ کوو. ندیم خان تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو خپل شاپینګ کړی د اختر دپاره؟ مو شاپینګ کړی دی او دلته د نور بازارو په رقم د نور ښارو په رقم دلته هم بالکل دغه روان دی، شاپینګ روان دی، خو بدبختانه د پخوا په رقم کاروبار نشته. هغه وجه دا دی چې دلته پرلت ناست دي او دلته د بارډر مسله ده. بیا هم خلک د خپل واسه پرې تکدو کوي او را روان دي، خپل شاپینګ کوي په ډېر ښه پوزیشن، په ډېر ښه انداز سره روان دي خلک. موږ خپله کړی دی، نور ملګرو ټول کړی دی او انشاءالله الرحمن چې بارډر دروازه خلاص شي در دې به هم خوشحالي راشي او کاروبار به هم سم شي. موږ شاپینګ کړی دی خو ښه ښکار ګزاره کوو، بس اختر باز په ګزاره کې چې نو کارونه هم سره ولاړ دي، خلک مجبوره دي د وړو هغې پیدا کړي، بس دې اختر کې خاص سوچ نه وي ښه ښکار. لکه څنګه چې دلته کوم خلک ولاړو هغه وایي چې چونکې اختر خو رالی د اختر شاپینګ خو دی خامخا کوي. وجه دا ده چې کوچنیان دپاره دی وایي چې د اختر د کوچنیان دپاره چې کوم شاپینګ دی د هغو کپړې جامې اخیستنګ، د هغو صدري، واسکټ، ټوپۍ او نور چې کوم د پښتانه روایات دي د هغه مطابق دی وایي چې موږ د هغه شان خورا خو ولې وجه دا ده چې د اختر چې دی هغه د کوچنیانو دی او د دې دپاره چې دی لازمي خبره ده موږ به دوی دپاره شیان اخلو او که چیرې کوچنیان اختر جوړ کړي نو دوی دا بولي چې دوی وایي چې موږ هم خپل اختر جوړ کړي. د نور ښارو په رقم په سرحدي ښار چمن کې هم د اختر شاپینګ روان دی، دکانونو بازارونو کې رش راغلی دی او د خلکو زیات تعداد چې دی دا وخت د مارکیټو خواته راغلی.